قل هو الله احد سورة ځان درې ځله چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حکمت انعاما ستا په عملنامه کې تمام عمل الله د قرآن شریف ختم ثواب لیکي یو داسې سره وایي. دویم حدیث شریف کې راځي لږ غلطه قل هو الله احد سورت وایي الله د جنت کې داخله دي نو خوشي به وي څه ورته الله د دنیا توفیق. دریم حدیث شریف کې راځي څوک دا سورت د رد سجده وایي دته الله تعالی د 15 کالو ګناهونه معاف کړي. ضرور دا وایي او چې کله هغه دې وایي اوس وایي لا اله الا الله یو ځل دا ځان سره دا وایي لا اله ذکر چې پاک وایي افضل الذکر لا اله محمد دا بهترین ذکر دا ځان سره وایي په دې د سلو کالو شپږ کالو کافر مسلمانۍ کې وایي نو ما دا ځان به الله ګناهونه نه وکړي او دا وایي دومره ډېرې وایي حدیث شریف کې راځي دومره ذکر چې خلک یې نه لیوني خلک دې لیوني راته وایي تاسو دومره ذکر کوئ دا سره وایي یو قل هو الله احد زیات وایي یو لا اله الا الله دا ډېر زیات او موږ ټول د ګناهونو بوجای هر یو سړی د ګناهونو دا وایي او تاسو راځي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا ځان سره وایي مکنه حتی خبره به زما کور ته رسوي کنه بل مسلمان ته به رسوي کنه دا څه وایي تاسو ژوند مکیو دا ته راځي فضل نور ته نه دي کنه چې بټکې له خپل ډړې له ګولې له خدا سره وایي په تسوی په لارې په ګولې په هیڅ طرح نه ځان سره وایي بس الله دې موږ ته د بریا رحمت راکړي ژوند به رښتیا شي په دې کې به برکت شي مرزونه به الله لري تکلیفونه به الله لري مشکلات به الله آسان کړي الله تعالی قربت پیدا شي د پیغمبر د سنت توفیق به الله درکړي قبر به آسان کړي حساب کتاب به آسان کړي او چې جنت ته دې پرانا کړي قبر کې به رڼا میدان قیامت کې رڼا جنت ته پرانا دا سورة قل هو الله احد دا دې ته سورة نور ګوري دې برنا کې کان مخکې روزي رڼا دی الله دې موږ تاسو خوشاله کړي بس دا بزان سره وایي دا حق کله کوي چې سره وایي کومه اپن استاتوره یو بزرګ دی هغه په یو شپه کې لاس زرا ظلمي د خدای بار وایي تاسو کوشش وکړئ یو پیغه سوالونه وایي دا ټول لوی الله دا ټول لوی شپه یقین ساتي چې هغه د خلاصینو دي تاسو یې وایي د ژوند باندې په ځل کې راشه دا ژوند سنبال دا ژوند سنبال اوس موږ د ژوند فضل الله په ګپ کې په بربادو کې په جوړو کې اته زموږ ژوند تبا اوس سنبالولو وخت الله را کړی راشي الله ته متوجه شي قرآن ته کېنئ اوس معنی د قرآن معنی ذکر استاد الله سره واسطه تعلق سره واقعي خدای دې موږ تاسو ته توفیق راکړي انو موږ تاسو ډېر انتظار ما ته خپل مینه یو استغفار یو قل هو الله احد یو لا اله الا الله دا زوم وامدين او تاسو دې وایي هدي نشته الله دې توفیق راکړي الله دې تدارش خدای دې دې کام په عمرونو کې دې په بدن کې دې په کور کې دې برکت واچي الله تعالی دې د هر دینه بچ راکړي دې الله د قرآن د دین داعیان جوړي د مور او پلار لپاره دې الله سبب د خوشحالۍ وګرځي تاسو دا بچي الله دیندار او ډیره دنیا دی ولا الله حلال ورکړي